Uh, Class First Year Biology Chapter 5 A Cellular Life Lecture 1 او دا چپټر ټوټل په 3 لیکچر باندې مشتمل دی. نو په هغه 3 لیکچرو کې دا لومبی نمبر لیکچر دی. مونږه دا لایف ډیفینیشن کړو چې set of characteristic that differ between living and non-living things. د خصوصیاتو هغه مجموعه چې هغه مونږ سره د جاندار او بیجان ترمنځ د فرق راولي، نو هغه تمامو خصوصیاتو ته لایف وایي. اوس چې په لایف خصوصیاتو کې چې کوم خصوصیات شامل دي، نو پای کې یو ډایجیشن دی، ایکسکریشن دی، ریسپایریشن دی، لوکوموشن دی، ریپروډکشن دی. نو چې کوم سیزونه ډایجیشن کولی شي، نو مونږ وایو چې دا لایف پکې دی، دا لیوینګ تھنګ دی. او چې کوم سیز ریسپایریشن کولی شي، نو دا لیوینګ دی. چې کوم سیز ایکسکریشن کولی شي، دا لیوینګ دی. چې کوم سیز لوکوموشن کولی شي، دا لیوینګ دی. او چې کوم سیز ریپروډکشن کولی شي، نو دا لیوینګ دی. اوس چې کوم دا خصوصیات یعنی ریسپایریشن، ډایجیشن، ایکسکریشن، ریپروډکشن، دا خصوصیات چې په کوم سیزونو کې نی، نو مونږ وایو دا نان لیوینګ دی. اوس که په دې تمام خصوصیاتو کې یو خصوصیت هم په یو سیز کې موجود وي، نو هم هغې ته ویل کېږي لیوینګ یا لایف، یعنی وایرس دی. نو په وایرس کې صرف ریپروډکشن والا خوبي موجوده ده، نور وایرس نه ایکسکریشن کولی شي، نه ریسپایریشن کولی شي، نه لوکوموشن کولی شي، او نه نور اکټیویټیز کولی شي. دې صرف ریپروډکشن کولی شي. خو د دې ریپروډکشن د وجې نه موږ سره چې کوم دی، نو وایرس لیوینګ تھنګ دی. اوس په لیوینګ تھنګ کې چې کوم دی، نو دوه قسمه لیوینګ تھنګ دی. یو هغه چې د سیل نه جوړ دی، او دویم هغه چې سیل نه نه دی جوړ. د سیل نه چې کوم جوړ دی، هغې ته سیلولر لایف وایي. او په سیلولر لایف کې چې کوم دی، نو موږ سره راځي پایو کینګډم سیسټم. دا 15 واړه کینګډم پکې راځي. که هغه پلانټس دي، اینیملز دي، پنجای ده، پروټیسټا ده، او که مونیرا ده. اوس مونیرا لکه موږ سره پروکیریاټ دي. نو که پروکیریاټک سیل دي او که ایوکیریاټک سیل دي، دا دواړه موږ سره راځي په سیلولر لایف کې. دویم چې کوم دی، نو موږ سره راځي ای سیلولر لایف. نو ای سیلولر لایف هغه لایف ته ویل کېږي چې هغه وداوټ سیل موجوده وي، او وداوټ سیل چې کوم دی، نو هغه موږ سره دی وایرس. او سیل چې کوم دی، موږ ډیفینیشن داسې دی چې دا بیسک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ آف لیوینګ تھنګس. د لیوینګ تھنګس چې کوم دی بنیادی اکایي ده، یعنی تمام کریکټرسټک چې یو لیوینګ تھنګ کوي، نو دا په هغه لیوینګ تھنګ کې هر سیل د کشان کریکټرسټک کوي. یعنی لیوینګ تھنګ چې کوم دی، نو ریپروډکشن کوي، نو هر سیل ریپروډکشن کوي مایټاسیس او میاسیس په ذریعه سره. لیوینګ تھنګ چې کوم دی، نو ایکسکریشن کوي، نو دا شانتي د هر سیل نه د سیل ممبرین په ذریعه سره ویسټ میټیریل بهر راوځي. نو دا د هر سیل ایکسکریشن دی چې هغه بلډ تور په والا کوي، او بلډ یې کډنی ته وروړي، او کډنی بیا بهر وباسي. سیملرلی دا چې کوم تمام اکټیویټیز هغه په یو ارګانیزم کې کیږي، نو دا شانتي هر اکټیویټي دنه په سیل کیږي. د سیل بیا بیسک سټرکچر دی. نو هر هغه سټرکچر چې پای کې دا بنیادی درې حصې موجودې وي، نیوکلیس شو، سایټوپلازم شو، سیل ممبرین شو، یا چې کوم دی، نو موږ سره په پلانټ کې ورسره ایکسټرا یو لیر موجود دی، سیل وال. نو چې چا سره دا بنیادی درې حصې یعنی سیل ممبرین، سایټوپلازم او نیوکلیس یا نیوکلاید موجود وي، نو دې ته سیلولر لایف وایي. او چې چا سره دا حصې نه وي، نو هغې ته ای سیلولر لایف وایي. نو وایرس چې کوم دی، نو دا موږ سره ای سیلولر دی، ځکه چې په وایرس کې چې کوم دی، نو دغه سیل ممبرین، سایټوپلازم وغیره نشته. اوس د لایف هغه اکټیویټیز یعنی موږ سره چې کوم ډایجیشن دی، ایکسکریشن دی، لوکوموشن دی، نو دا یو انډیویجول ژوندی ساتي. یعنی یو انسان دی ژوندی دی، ځکه دی ډایجیشن کوي، ایکسکریشن کوي، لوکوموشن کوي. او دا یو خوبي چې هغې ته ریپروډکشن وایي. نو دا ریپروډکشن موږ سره نسل برقرار ساتي. یعنی غنم دانې پیدا کوي، د هغې دانو نور غنم پیدا کوي.
دا شانتي دا تمام ځناور چې کوم دي نو دی خپل بچي پیدا کوي، هغه بچي بیا نور بچي پیدا کوي. نو د نسل چې کوم تسلسل دی هغه موږ سره د ریپروډکشن د وجه نه دی، او دا نور د لایف چې باقی پاتې څومره خوبې دي، کا ډایجیشن دی، ایکسکریشن دی، ریسپایریشن دی، نو دا یو انډیویجوال ژوندی ساتي. نو موږ سره دا ایسولر لایف کې وایرس راځي. وایرسز دا په قدرتی طور باندې ډیر زیات تعداد کې موجود دي او دا انفیکشن کاز کوي. نو لیوینګ تھنگز ته چې کوم دي نو موږ سره د لیوینګ تھنگ د وجه نه ډیفرنٹ ډیزیزز چې کوم کاز کیږي ایته انفیکشن وای. دا پیراسایټایز کوي. پیراسایټیزم هغه فینامنا ده چې داغه په ذریعه سره په یو لیوینګ تھنگ چې ته هوست وای او یو بل داسې لیوینګ تھنگ چې په د هوست باډي کې ډیفرنٹ ډیزیز کاز کوي او داغه نه بینیفیټ اخلي. یعنی د انسان د جسم نه چې کوم دی نو ماشي وینم تنس کی او دا ماشي چې کوم دی مختلف بیماری وروړي لکه ملیریا وغیرہ. دا شان دا وایرس دا د انسان او د تمام جاندار داغي په جسم کې اوسېږي مو او داغي د جسم کې چې کوم دی مختلف قسم ته بیماری پھیلاوي لکه ډینګي فیور شو یا دا میزل شو، پولیو شو. نو دا موږ سره پیراسایټیزم اکټیویټي شو کوي وایرسز. او دا چې کوم بیماری پھیلاوي نو هغه د بیکټیریا نه والا تر دي میملز پورې، یعنی تمام انیملز ورسره بیکټیریا. دا سمپل بایولوژیکل پارټس دي وایرسز او دا مشتمل دي په مایکرو مالیکولز باندې او دغه مایکرو مالیکولز اټ کازز ډیفرنٹ وایرسز داسې ډیزیز کاز کوي چې هغه موږ سره د انټرنیشنل سطح باندې اهمیت لري. امپورټنس همیشه لپاره د هر هغه سیز دی چې یا پیدا رسي یا نقصان رسي. نو چې کوم سیزونه پیدا رسي نو داغي اهمیت د دې د وجه نه دی چې داغي سټډي دی د پروشي چې موږ ته نور پیدا حاصل کو، او چې کوم سیزونه نقصان رسي نو داغي اهمیت د دې د وجه نه دی چې داغي سټډي موږ وکړو او داغي د نقصان نه موږ ځان بچو. نو هیومن وایرسز کې سمال پاکس وایرس دی چیچک چې کوم ورته ویل کېږي، دا شانتي پولیو دی. پولیو بیماری چې کوم دی نو موږ سره پیرالایسز وغیرہ کاز کوي. انفلوئنزا د دې وجه نه فلو راځي. هیپاټایټس چې زړې ورته وایي، یا هیومن ایمینو ډیفیشنسي وایرس دی، ایچ آی وی وایرس ورته ویل کېږي، یا دا موږ سره ایډز جوړوي، ایکوایرډ ایمینو ډیفیشنسي سنډروم. نو دین علاوه میزلز دی. دا میزلز چې کوم دی نو خسرې ته ویل کېږي. سیویر اکیوټ ریسپایریټري سنډروم دا فلو لایک سمپټمز شو کوي. کرونا وایرس دی. نو دا وایرسز دی او د دې د ټرانسمیشن مختلف طریقه ده. یعنی سمال پاک وایرس دی نو دا ټرانسمیټ کیږي د ډراپلیټس په ذریعه سره او دا ماوث ته راځي. د ماوث نه بعد چې کوم دی نو بیا ځي ډایجسټیو سیستم ته، د ډایجسټیو سیستم نه بعد دا بیا ځي بلډ ته او د بلډ نه ځي سکن ته او په سکن باندې کوم دی دا دانې جوړي. دا پولیو وایرس دی. دا پولیو وایرس هم دا د ماوث په ذریعه سره باډي ته انټر شي، بیا چې کوم دی نو د ماوث نه دا یا ډایجسټیو سیستم نه ډایرکټلی بهر وځي د پیکل میټیریل په ذریعه سره، نو هغه ته ایبورټیو پولیو وای. یا د چې کوم دی نو موږ سره د ډایجسټیو سیستم نه لړ شي بلډ ته، د بلډ نه لاړ شي نروس سیستم ته، او په نروس سیستم کې چې کوم نروس دي، نروس دا هغه سی دي چې هغه د برین نه میسج وروړي باډي ته او د باډي د میسج وروړي برین ته. نو دا نروس کټ کی، نو چې د کوم ارګن نروس کټ شي نو د هغه برین سره کنیکشن کټ شي، او چې برین سره کنیکشن کټ شي نو زمونږ په جسم کې دا چې څومره اکټیویټیز کیږي نو دا د برین په کنټرول کې کیږي. نو دغه په وجه باندې یو ارګن بیا موومنټ نه کوي، یا یو ارګن ته چې کوم دی نو فوډ وغیرہ د هغې ټرانسمیشن کمپلیټلی نه کیږي، نو د هغې په وجه باندې مونږ وایو چې هغه ارګن مونږ سره پیرالایسیس شي. بل انفلوئنزا وایرس دی، د فلو لایک سمپټم پروډیوس کوي. هیپاټایټس دی. نو اوس دا انفلوئنزا وایرس دا ټرانسمیشن کیږي تھرو ډراپلیټس. هیپاټایټس دی. نو د هیپاټایټس چې کوم ټرانسمیشن دی نو هیپاټایټس کې ځان ټایپس دي. یو هیپاټایټس A دی، بل هیپاټایټس B دی، بل هیپاټایټس C دی. د هیپاټایټس A چې کوم ټرانسمیشن دی نو هغه د واټر په ذریعه سره دی.
یعنی یو کس دی واشروم یې اټینډ کو او داغه لاس پور چې کوم دی نو داغه د پیکل میټیریل نه هپاټایټس ا ونخاته بیا لاس یې صحیح طریقې سره پاک نه کو او لوښي پورې لاس ټچ شو او بل کس چې کوم هیلی پرسن دی هغه په هغه لوښي باندې اوبه وڅښل نو د هغې په ذریعې سره د هغه باډي ته لاړه یعنی هپاټایټس ا چې کوم دی د دې ټرانسمیشن کیږي د موت په ذریعې سره دا د خولې په ذریعې سره باډي ته دننه ځي دویم دا چې کوم هپاټایټس بی دی نو د هغې ټرانسمیشن کیږي with the help of blood او with the help of body fluids مختلف چې کوم body fluids دي که هغه سلیوا ده که هغه چې کوم دی نو موږ سره د سترګې اوښکه ده که هغه موږ سره د جسم چې څومره فلویډ د جسم نه بهر وځي نو د هغې په ذریعې سره هپاټایټس بي ټرانسمیشن کیدی شي یعنی یو کس دی هغه ته یې په یو سرنج باندې انجکشن وکړو او د هغه هپاټایټس بي وه او په هغه سرنج باندې بل کس ته انجکشن وکړو نو د ده د باډي نه به د هغه باډي ته ټرانسمیشن وشي یا یو کس ته چې کوم دی نو هغه د خپل خولې چې کوم سلی وه د لاړې دا یې راواغستې او د هغه هپاټایټس بي وه او د بل ماشوم ته د خولې ته لاړې نو د هغې په وجه باندې دا کاز کیدی شي سیملرلی یو مدر ده او د هغې هپاټایټس بي ده او د هغې د سترګې نه اوښکه راله او د هغې ماشوم چې کومه د هغه د موت دی هغې ته انټر شوه نو د هغې په ذریعې سره دا ټرانسمیټ کیدی شي یعنی آل باډي فلویډز په ذریعې سره دا ټرانسمیټ کیږي بل هپاټایټس سی د هغې ټرانسمیشن کیږي اونلی تھرو بلډ د بلډ په ذریعې سره ټرانسمیټ کیږي او هپاټایټس سی د چې کوم دی نو آلریډي عام طور باندې کالا یرکان یا تور زړې ورته ویل کیږي نو په هپاټایټس کې زمونږ جسم چې کوم دی نو هغه کوم قسم ته دغه ظاهري نو هغه موږ سره یلو کلر په شکل کې ظاهریږي بل چې کوم دی نو هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس یعنی ایچ آی وي والا وایرس د ایچ آی وي والا وایرس دا هم د مختلف باډي فلویډز د جسم چې څومره فلویډز دي د هغې په ذریعې سره د یو باډي نه بل باډي ته تلی شي د سلیوا په ذریعې سره تلی شي د بلډ په ذریعې سره تلی شي د اوښکې په ذریعې سره تلی شي که فرض کړو یو کس دی او د هغه ایچ آی وي وایرس دی باډي کې او هغه په یو لوښي کې خوراک وکړو او هغه لوښي چا صحیح پاک نه کړو د هغه د خولې نه چې کومه سلیوا ده هغه چمچ پورې یا لوښي پورې نښتې ده او بل کس په هغه چمچ باندې خوراک وکړو د هغې په ذریعې سره د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسمیټ کیدی شي دغه شانتې د بلډ چې کوم هغه سرنج والا طریقه کار دی که یو فرض کړو یو کس د هغه ایچ آی وي ده او هغه ته انجکشن وکړو او انجکشن یې بدل نه کړو په هغه سرنج باندې بل کس ته انجکشن وکړو د هغې په ذریعې سره هم پیلاویدی شي نو دا هم په ډیفرنٹ مختلف چې کوم باډي فلویډز دي د تمام باډي فلویډز که هغه د مدر ملک دی که هغه هر څه دي که دغه موږ سره د سترګو اوښکه ده تمام چې څومره باډي فلویډ دي د هغې په ذریعې سره د یو باډي د بل باډي ته ټرانسمیټ کیدی شي بل میزلز د میزلز هم چې کوم ټرانسمیشن دا د ډراپلیټس په ذریعې سره دی د اورل په ذریعې سره دی بل سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم دی دا موږ سره ټرانسمیشن چې کوم دی نو تھرو اورل دی ماوت په ذریعې سره کرونا وایرس دی د کرونا وایرس نه خو پریزنټلی دا اوس تېره شوې ده نو دې نه خو هر کس خبر دی چې دا موږ سره تھرو ماوت یا تھرو آیز یا تھرو چې کوم دی نو نوز د هغې په ذریعې سره د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسمیټ کیدی شي اوس چې کله زموږ باډي ته څه پیتوجن دننه شي یعنی بیکټیریا دننه شي وایرس دننه شي یا ډفرنٹ ادر پیتوجن هغه پنجای وغیره دننه شي نو زموږ جسم د هغې خلاف یو ریاکشن کوي ریسپانس کوي چې هغه موږ سره دغه پیتوجن ختم کړي نو زموږ جسم د هغې خلاف چې کوم کیمیکل مالیکول پیدا کوي چې دغه harmful substance ختم کی نو هغه تمام کیمیکل مالیکول ته وایي is known as antibodies نو نیچرلی د جسم کوم پروټین پروډیوس کیږي چې هغه موږ سره فایټ کوي د مختلف harmful substances خلاف او هغه harmful substances چې هغه ایکسټرنل باډي ته د ایکسټرنل د بهر نه باډي ته راغلي وي یعنی بیکټیریا شو د بهر نه راغلی ده وایرس شو د بهر نه راغلی دی پنجای شو د بهر نه راغلی ده دا شانته نور مختلف قسم ته چې کوم داسې هارمفل پروټین وغیرہ نو دغه زموږ جسم چې کوم نیچرلی دا خلاف پروټین پیدا کوي نو هغې ته یې کوي انټي باډیز اوس که انټي باډیز د یو کس کمزوري وي نو په هغې کې بیا که بیماري ډېر عمر د پاره نو د بیکټیریا خلاف چې کوم مونږ بیا بهر نه کوم کیمیکل استعمالو چې دا بیکټیریا زموږ د جسم نه ختم شي نو هغه تمام کیمیکل یا ډرګس ته هغې ته وایي انټي بایوټیک
نو انټي بایوټیک دا مونږه استعمالو شو د بیکټیریا خلاف، خو دا مونږه نشو استعمالولی د وایرس خلاف. د وایرس خلاف چې کوم ډرګز استعمالیږي نو ته کې انټي وایرس. اوس د زموږ جسم کې د تمام چې څومره قسم ته پیتوجنز دي یا هارمفul سبسټانسز دي د هغې خلاف چې څوک فایټ کوي نو هغې ته ویل کېږي ډیفنس سیسټم یا ورته ویل کېږي امیون سیسټم. نو زموږ امیون سیسټم دا مشتمل دی په آرګنز باندې، په سیلز باندې، په ډیفرنٹ سبسټانسز باندې او په ډیفرنٹ ادر مالیکولز باندې، او دغه چې کوم آرګنز دي، سیلز دي، سبسټانسز دي یا مالیکولز دي نو دا فایټ کوي اگینسٹ ډیفرنٹ ډیزیز کازینګ ایجنټس. مختلف قسم ته چې کوم ډیزیز پیلاوي نو د هغې تمام ایجنټس خلاف چې کوم دی نو دا فایټ کوي. اوس دا چې کوم فارن نه زموږ باډي ته کوم سټرکچر راځي او هغه زموږ جسم کې هارمفul کنډیشن کاز کوي نو هغې ته وایي انټیجن. نو دا انټیجن چې کوم دی دا داسې سبسټانس دی چې دا د بهر نه انټروډیوس کېږي زموږ باډي ته، او زموږ باډي کې چې کوم دی نو دا سټیمولیشن کوي د انټي باډي، او هغه انټي باډیز چې کوم پروټین دي نو هغه دا انټیجن ختموي. او دې سټرکچر کې دی کې دا غور ورکړی دی انټیجن، دا انټیجن باډي ته دننه راغلی دی. نو د دې خلاف چې کوم زموږ باډي کې کوم مالیکول پیدا شي چې پروټین دی نو هغه دی انټي باډیز. نو دا انټي باډیز پروډیوس کېږي اگینسټ انټیجن. اوس د انټي باډي ډیفینیشن دا دی چې دا موږ سره پروټین دي او دا پلازما سیلز یې پروډیوس کوي، او کم قسم ته دا ګیما ګلوبولین پروټین دي. دا د امیون سیسټم چې کوم دی نو امیون سیسټم په طور باندې کار کوي، او دا پیتوجنز ختموي چې پای کې بیکټیریا دا وایرسز دي، او دا دې ته بل نوم چې کوم دی نو امینوګلوبولین هم ویل کېږي. دا یونیک پارټیکل چې کوم زموږ باډي ته دننه راشي هارمفul ایجنټ دي انټیجن د هغې خلاف دا پیدا کېږي. انټي باډیز چې کوم دی زموږ باډي کې د انټیجن خلاف پیدا کېږي، او انټیجن د ایکسټرنل نه راځي او دا هارمفul دي. بیا انټي بایوټکس چې کله انټي باډیز د یو کس جسم کې کم پیدا کېږي او هغه بیکټیریا یا بل پیتوجن زموږ جسم کې چې کوم دی نو بیماری لانګ ټرم دپاره پاتې شي نو بیا د هغې دپاره چې کوم دی نو مختلف قسم ته دوایانې انټروډیوس کېږي. نو هغه تمام ډرګس ته چې هغه د مایکرو ارګنزم په ذریعې سره پیدا شوي دي یا هغه ډرګس چې هغه سینتیټیکلی پیدا شوي دي نو هغه د بیکټیریا خلاف استعمالیږي، او دغه تمام ته کې از نون ایز انټي بایوټکس. اوس د انټي بایوټکس موږ سره چې کوم دی نو د وایرس خلاف نشي استعمالی دی. بل سټیټس اف وایرس، وایرسز چې کوم دی نو دا موږ سره د دې سټیټس اوم لیوینګ دی اوم نان لیوینګ تھنګ دی. نو ما د لایف وی چې لایف کې سیټ اپ کریکټریسټکس دي، او په تمام کریکټریسټک کې یو کریکټریسټک هم باډي کې موجود وي نو اوم موږ سره هغه باډي لیوینګ ده. نو وایرس کې دا خوبي ده چې دی کې ډي ان اے او آر ان اے ده، او د هغې په ذریعې سره دا ډیویژن کولی شي. په دې وجه باندې موږ وایو چې وایرس موږ سره لیوینګ دی. بل دا وایرس کې چې کوم دی نو میوټیشن کېږي، نو sudden changes in DNA یا nucleic acid or RNA, such type of sudden changes is known as a mutation. موږ سره په DNA یا RNA کې changes راتلل، او هغه changes چې کوم دی نو هغې ته بیا څه ویل کېږي میوټیشن ویل کېږي. نو وایرس چې کله یو انسان ته یا پلانټ ته یا بل ارګنزم ته دننه لاړ شي نو د میوټیشن کړي وي، او د خپل ډي ان اے سره چې کوم دی نو دغه پلانټ یا د اینیمل یا د هیومن ډي ان اے ځان سره یې څه کړي، او چې دی بهر راځي نو دی په خپل جینوم کې ورسره چې کوم دی نو دغه پلانټ یا د اینیمل یا د هوسټ چې کوم جینوم دی د هغې ډي ان اے هم شاملوي. بل د جینیټک ریکمبینیشن پروسس کوي، یعنی چې کوم موږ سره چینجز راتللی په ډي ان اے ری ارینجمنټ کې یا هغې ری جایننګ پروسس کې نو such type of process known as a genetic recombination. دې نه علاوه دا وایرسز چې کوم دی نو موږ سره نان لیوینګ دي، ځکه چې وایرس کله د هوسټ نه بهر راوځي نو دی بیا موږ سره کم قسم ته سټرکچر ته کنورټ کېږي، دی کنورټ کېږي کرسټلایز فارم ته. نو موږ ویل چې میټر په دریو حالتو کې وي، یا پراپرټیز اف میټر، نو پای کې یو پراپرټي سالډ ده، دویم پراپرټي لیکوډ ده، او دریم پراپرټي چې کوم دی نو ګیس ده. نو بیا په سالډ کې دننه ټایپس دي، یو ته چې کوم دی امارفس سالډ وایي او بل ته کرسټلاین وایي. نو کرسټل دراصل ویل کېږي any geometric shape is known as a crystal. اوس دا سالډ دا پراپرټي اف میټر ده،
او دا موږ سره د نان لیوینګ تھنګ پراپرټي ده. نو دا وایرس چې کله د هوست نه بهر روزي نو د کرسټلایز شي، نو کرسټلایز چې کوم دی موږ سره د نان لیوینګ پراپرټي ده، نو د کې د نان لیوینګ پراپرټي هم شته او د لیوینګ پراپرټي پکې هم شته. نو د موږ سره په بارډر لاین باندې دی د لیوینګ او د نان لیوینګ. بل ډیسکوري اف وایرس. په ډیسکوري اف وایرس کې لومبه چې چا د فنکشن کړی دی نو هغه موږ سره دلته کې په د فاس ټاپک پر ټاپ کې جوړ کړی دلته چیمبر لینډ دی. نو د یو داسې جال پیدا کړو چې د پورسلین ټیوب وي او هغه پورسلین ټیوب کې چې کوم دی نو بیکټیریا نشي پاس کېدی، چې کله یو سالوشن کې بیکټیریا موجود وي او هغه په پورسلین ټیوب کې واچولو نو پای کې داسې جال موجودو چې هغه نه ولاندې وب لاړ خو بیکټیریا ولاندې وب سره نشتلې فلټریټ کې دی. بیا چې کوم دی نو یو ساينټیسټو ایوانوسکای هغه چې کوم دی نو ټوبیکو موزایک ډیزیز یعنی تماکو دی دا هغه پاڼه چې راغونډ شي نو دغه پاڼه راغونډېدل دا موږ سره د یو وایرس د وجې نه کیږي او هغه ته ټوبیکو موزایک وایرس وي او د بیماری ته ټوبیکو موزایک ډیزیز وي. نو دغه چې کوم دا ایوانوسکای نو د چې کوم دی نو دغه راواغستو د تماکو دغه پاڼه چې کومه بیماره پاڼه وه او هغه د هغې نه اوبه واغستې، هغه په اوبو کې ډوبه کړه او چې کله هغه پاڼه په اوبو کې ډوبه کړه نو د هغې نه هغه اوبه بیا واغستې او هغه د هغه بیکټیریا جال کې تېرې کړې. نو چې بیکټیریا جال کې تېرې کړې نو په هغه وخته پورې د بیکټیریا سټډي موجوده وه خو د وایرس سټډي موجوده نه وه. نو هغه وی چې د دې پاڼې نه ما بیکټیریا لر کړې او هغه چې کوم بیکټیریا د هغه جال په ذریعې سره لر کړي نو هغه لاندې چې کوم اوبه فلټریټ شوي وي فلټریټ اوبه یې راواغستې او په یو صحتمند تماکو بوټي باندې واچولې نو هغه صحتمند تماکو بوټي چې کوم دی نو هغه څه شو هغه موږ سره بیمار شو. نو بیا چې کوم دی دغه وخت کې دوی چې موږ سره د اوبو کې خو بیکټیریا نشته خو یو داسې قسمه پارټیکل دی چې هغه د بیکټیریا نم وړوکی دی هغه د بیکټیریا د جال کې تیریدي شي نو هغه ورته نوم کېښودو فلټر وایرس. او دغه چې کوم فلټریټ دی نو د هغې په ذریعې سره د ډیزیز چې کوم دی نو موږ سره کاس شو په ټوبیکو کې. نو د دې سایز چې کوم دی نو دا اوس دې کې کوم دا ډایګرام یې ورکړی دی نو دا هغه ټیوب دی. بیا د ټیوب دا چې کوم دی نو دې کې هغه سالوشن اچولی دی. د سالوشن کې چې کوم دا ریډ کلر کې دا سټرکچر ورکړی دا هغه پارسلین دی. نو هغه سالوشن دلته کې چې دې ټیوب کې اچولی دی بیا د پارسلین نه راتېر شوی دی نو هغه دې ټیوب کې جمع شوی دی. نو چې کله موږ سره د وایرس والی دغه شانتې فلټریټ کو نو دا کم پارسلین دا خو د بیکټیریا لپاره جوړو او د بیکټیریا نه د وایرس سایز وړوکی نو هغه وایرس دی کې چې کوم دی پاس شو او د هغې په وجه باندې په ټوبیکو کې بیماری کاز شوه د دې فلټریټ اوبو نه بعدم. نو دا د دې فرسټ ډسکوري. بیا چې کوم دی نو یو بل ساینټیسټ و د هغه نوم و ډبلیو ایم سټانلی او ډبلیو ایم سټانلی چې کوم دی نو هغه سټډي کړو ټوبیکو موزایک وایرس مایکروسکوپ لاندې چې هغه ویل چې دا موږ سره په کوم کمپاوند مایکروسکوپ دی نو په هغې کې ویزیبل نه دی. بیا هغه چې کوم دی نو دغه کم وایرسز یې بیا راډ شیپ په شکل کې چې کوم دی نو آیسولیټ کړي او د هغې د آیسولیټ نه بعد چې کوم دی ته نوم کېښودو ټوبیکو موزایک وایرس او ورسره یې دا نوم هم کېښودو چې دا کله د تماکو نه رالر کړي نو دا ژوندی سي نه دي دا مړي دي. دراصل دا چې کله وایرس د هوست نه راجدا کړي نو د کرسټل فارم ته بدلیږي او کرسټل د چا پراپرټي ده د نان لیوینګ تھنګ ده او چې کله دغه کرسټل واپسې کې هوست ته بوځي نو دی واپسې کې د کرسټل فارم نه هغه خپل اوریجنل فارم ته کنورټ شي نو دی د نان لیوینګ کریکټرسټک نه واپسې کې لیوینګ کریکټرسټک ته بدل شي او دی واپسې کې چې کوم دی نو خپل ډیویژن سٹارټ کی. نو دې کې هغه وخت کې دا ډیبیټ شروع شو چې وایرس دا موږ سره لیوینګ دی که ډیډ دی. نو د هغه وخت نه دا ډیبیټ سٹارټ دی او اوسه پورې ویل کېږي چې وایرس دا موږ سره هم لیوینګ دی او هم نان لیوینګ تھنګ دی یعنی دا په بارډر لاین باندې دی د لیوینګ او د نان لیوینګ تھنګ. او د دې چې کوم سیم کریکټرسټک بیا سټډي شو هغه په فوټ اینډ ماوث ډیزیز کې. اوس دا چې کوم فوټ اینډ ماوث ډیزیز دی
نو دام د وایرس د وجې نه کاس کیږي په کیټل کې. نو دا د کیټل چې کوم دی د هغې دغه دی ټنګ دی او په هغه ټنګ کې چې کوم دی نو دا کوم بلسټر را پیر شوی دی نو دا موږ سره د وایرس د وجې نه دی. سیملرلی دې دې کې چې کوم دا دغه دی انجری ده نو دا موږ سره د څه د وجې نه ده دا د فوټ اینډ ماوث ډیزیز چې کوم دی نو دا د وایرس د وجې نه دی او دې ته چې کوم دی نو څه نوم ایښودی پیلټیبل وایرسز. بیا کلاسیفیکیشن اف وایرسز. وایرسز چې کوم دی نو موږ سره یو د مارفالوجي لحاظ سره کلاسیفاید شوي دي. مارفالوجي external feature of body is known as morphology. ظاهري چې په شکل باندې کوم یو ارګانزم څنګه ښکاري هغې ته دغه مارفالوجي وایي. دویم چې کوم دی د دې کلاسیفیکیشن یې کړی دی on the basis of host چې په کوم host کې دا اوسیږي. د مارفالوجي لحاظ سره چې کوم وایرسز ګول دي د هغې نوم د سپیریکل وایرس یعنی پولیو وایرس اگزامپل دی. چې کوم د ټیټپول په شکل کې دي نو د هغې نوم د بیکټیریو پیج او چې کوم د راډ شیپ کې دي نو د هغې نوم دی ټوبیکو اگزامپل دی ټوبیکو موزیک وایرس. بل چې کوم دی نو موږ سره د هوست لحاظ سره 3 ټایپس دي. یو انیمل وایرسز دي نو دا هغه وایرسز دي چې هغه پیراسټایز کوي یا ډیزیز کاز کوي په انیملز کې نو دې ته چې کوم دی نو وایي از نون ایز انیمل وایرس. دې کې اگزامپل چې کوم دی نو موږ سره کامن ډیزیز لکه هیومن کې پولیو شوه، سمال پاکس شو، میزل شو، ممس شو، انفلوئنزا شوه. پلانټ وایرسز چې هغه پیراسایټ کوي پلانټس چې په پلانټ کې ډیزیز کاز کوي نو د پلانټ وایرس وي. او چې کوم وایرس هغه په بیکټیریا سیل باندې اٹیک کوي نو ته بیکټیریو پیج یا پیج وایرس وي. Structure of some representative viruses. The viruses the هغې چې کوم دی نو structure. The structure of bacteriophage. The bacteriophage دا موږ سره obligate intracellular parasites دي. یعنی دا لازمي چې کوم دی نو موږ سره به پیراسایټ فارم کې په سیل کې دننه خپل نمبر یا کاپي سیوا کولی شي. اوس دا ملټیپلای کیږي انسایډ بیکټیریا سیل او دا موږ سره د هوست بایوسینتھیټک مشینری استعمالي. بایوسینتھیټک مشینری مینز پروټین سینتھیسس کوم مشینری ده چې هغه مشتمل ده په رایبوسوم باندې، میسنجر آر ان اے باندې، ट्रांसफर आरएनए باندې او دې کې چې کوم میسنجر آرएनए دا نو دا پکې دا وایرس وي، باقی پاتې دا ट्रांसफर आरएनए او رایبوسوم وغیرہ دا پکې د هوست وي او دا غي په ذریعہ سره دا وایرس چې کوم میسنجر آرएनए دا نو دا هغه نه دا وایرس پروتین جوړیږي. یعنی چې کوم بیکټیریا خپل میسنجر آرएनए دا د هغه نه پروتین فارمیشن بن شي چې کله هغه ته بیکټیریوفیج دنه لاړ شي نو په هغه کې د بیکټیریوفیج چې کوم ډي ان اے دا یا آر ان اے دا نو د هغه د میسنجر آر ان اے نه پروتین جوړېدل شروع شي او د بیکټیریا پروتین جوړېدل سټاپ شي. اوس بیا موږ سره چې کوم پیجز دي نو دا د 24 نو 200 نانومیټر لینث لحاظ سره دي. د دې کوم سټرکچر دی هغه مشتمل دی په هډ باندې او دا هډ چې کوم دی نو موږ سره ډیفرنٹ سایز او شیپ لحاظ سره دي. سو هډ چې کوم دی نو هغه آیکاساهیډرل دي یعنی 20 ډیفرنٹ کارنل لایک سټرکچر باندې مشتمل دي. یعنی د ډایګرام کې چې کوم دی نو دا موږ سره یو آیکاسا دی، دا بل دا بل دا بل او دا شانتي دا 20 چې کوم آیکاساهیډرل سټرکچر دی نو دا موږ سره څوک جوړ کړی دی نو موږ سره هډ جوړ شوی دی. دویم موږ سره چې کوم دی نو په دې هډ کې دننه ډي ان اے یا آر ان اے موجود دی. یعنی دې کې کوم دی نو دې کې دا کوم سټرکچر ورکړی دی نو دا هډ کې دننه ډي ان اے دا یا آر ان اے نو دا هډ چې کوم دی نو موږ سره پروټیکټیو کورینګ په تور باندې کار کوي د ډي ان اے لپاره او آر ان اے لپاره. دویم چې کوم د دې حصه ده نو هغې ته ویل کېږي ټیل. نو دا ګوره دې ځای نه واله تر دې ځای پورې د بیکټیریوفیج چې کوم دا سټرکچر دی دې ته ویل کېږي ټیل. اوس دا ټیل د دننه چې کوم دی نو خالی دی هالو دی او دې کې چې کوم دی نو نیوکلیک ایسیډز دا پاس کیږي د هډ نه او دا راځي بیکټیریا سیل ته. اوس دا چې کوم ټیل دی نو دا ټیل په ډیفرنٹ وایرسز کې ډیفرنٹ دی. سو وایرسز داسې چې ای سره د سره ټیل نشته
او څه وایرسز داسې دي چې هغې سره ټیل شته خو د ټیل دا حصه ورسره نشته، یعنې فایبر او بیسل پلیټ نشته. څه وایرسز داسې دي چې هغې سره بیسل پلیټ شته خو فایبر نشته، او څه وایرسز داسې دي چې هغې سره بیسل پلیټ او ورسره فایبر هم شته. یعنې دې کې چې کوم موږ سره اگزامپل په تور باندې دی نو دا T4 والا وایرس دی. نو T4 والا وایرس سره هم دا ټیل ورسره شته، هم ورسره بیسل پلیټ شته، هم ورسره دا فایبر شته. یعنې دا ټیل لحاظ سره د وایرسز ډیفرنٹ ټایپس دي. څه وایرسز داسې چې سره ټیل ورسره نشته، څه وایرسز داسې دي چې هغې سره ټیل شته، یعنې د دې نه واخله دې پورې دا سټرکچر ورسره شته خو دا فایبر او بیسل پلیټ ورسره نشته. او څه وایرسز داسې دي چې هغې سره فایبر شته خو بیسل پلیټ ورسره نشته. او څه وایرسز داسې دي چې هغې سره د ټیل د څلور واړه حصې ورسره برابر دي. موږ سره بیا سټرکچر اف HIV وایرس، دې ته هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس وایي. دا چې کوم هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس دی نو دی بغیر د هوست نه چې کوم دی ګروت نشي کولی، او دی به خامخا هیومن سیل ته دننه ځي، نو هغې به په هیومن سیل کې دی خپل ایگزیکټ کاپي یا خپل نمبر به سیوا کولی شي. دا موږ سره رپلی سپیریکل شیپ کې دی، او دا چې کوم دی نو په دغه سپیریکل شیپ سره نیومرس سپایکس ورسره چې کوم دی نو موجود دی. اوس دا چې کوم HIV وایرس دی نو دا دومره وړوکی دی چې دی موږ په آرډینري مایکروسکوپ سره نشي لیدلی، او دا چې کوم کلیر سټرکچر راځي نو هغه راځي د الکترون مایکروسکوپ په ذریعې سره. او دې کې چې کوم سپایکس دي نو هغه 72 سپایکس دي، او هغه جوړ دي د ګلایکو پروټین نه. نو هغې کې ګلایکو پروټین 120 دی، بل ګلایکو پروټین 41 دی، او دې نه چې کوم دی نو علاوه میټرکس پکې موجود دی، او میټرکس جوړ دی د P17 پروټین نه. دا پروټین GP120 او GP41 دا کلیکټیولی چې کوم دی نو موږ سره سپایک فارمیشن کوي، او دا P17 دا میټرکس جوړي، او P24 چې کوم دی دا موږ سره کور جوړي. اوس دا وایرس موږ سره د یو کیپسیډ یا د وایرل کور په بلټ شیپ سټرکچر کې موجود وي، او دې کې دننه چې کوم پروټین دی هغه P24 دی. دې کې دننه ریورس ټرانسکریپټیز انزایم دی، انټیګریز انزایم دی پکې، او پروټیز دی. درې واړه انزایمز والا سټرکچر دې کې دننه موجود دی. دې کې کوم دی نو 2 RNA موجود دي، او دې ته عام طور باندې ریټرو وایرسز وایي، یا ورته بالټیمور کلاسیفیکیشن مطابق دې ته کلاس 7 وایرسز وایي. دا هغه وایرسز دي چې هغې سره ریورس ټرانسکریپټیز انزایم موجود دی، او د هغې په وجه باندې چې کله دا د هیومن سیل ته دننه لاړ شي نو دا د RNA نه ځان بدل کړي DNA ته، او هغه DNA چې کوم دی د هیومن DNA کې انټیګریټ شي. اوس دلته کې د ډایګرام ته وګورئ. په دې ډایګرام کې د ټول نه چې کوم دا بهر لیر دی، دا چې دا کوم لیر دی د ټول نه دا بهر لیر دی ته وایرل انولپ وایي، وایرل انولپ. بیا د دې بهر لیر نه چې واپسې کوم دا بیډډ لیر دی دا دې ته وایرل میټرکس وایي، وایرل میټرکس. بیا ورپسې چې کوم دا لیر دی نو دې ته ویل کېږي وایرل کور، دا چې ریکټینګل شیپ کې دی دا وایرل کور دی. دا وایرل کور د دننه دا چې کوم یو موجود دی یو دا، نو دا دواړه یعنی دا سټرکچر او دا سټرکچر دا دواړه دا 2 RNA دي. دې نه علاوه دا چې کوم نور ورسره سټرکچر موجود دی دا شو دا شو دا شو دا شو دا واړه RNA سره چې خوا کې موجود دي دا دراصل موږ سره څوک دي دا ډیفرنٹ انزایمز دي چې پای کې یو چې کوم دی انټیګریز دی، یو پروټیز دی، او یو ریورس ټرانسکریپټیز دی. بیا دا چې کوم وایرل څنګه موږ لومبي وې چې وایرل انولپ چې کوم دی نو موږ سره د هغې فارمیشن د یو قسمه پروټین مالیکول نه شوی دی. دا وایرل چې کوم میټرکس دی د هغې فارمیشن د بل قسمه پروټین مالیکول نه شوی دی. دا شانتې دا وایرل کور دی
دا غي فارمیشن چې کوم دی نو موږ سره د بل پروتین مالیکول نشوي دی او دا چې کوم سپایک دی نو په دې کې دوه قسمه پروتین دی د دې چې کوم اوټر دی دا ګوره هډ غونډه کې دا GP120 دی او دا چې کوم ورسره دا سټرکچر دی نو دا GP41 نو دا موږ سره د دې په سټرکچر کې چې کوم دی نو دا ایسي شوي یو اټون نه بهر طرف ته وایرل انولپ بیا ورپسې وایرل میټرکس بیا ورپسې دا ریکټنګل شیپ وایرل کور نه دننه چې کوم دی نو بیا دوه RNA ورسره چې کوم دی نو مختلف انزایمز نو پای کې پروټیز او ورسره چې کوم دی نو ریورس ټرانسکریپټیز او انټیګریز structure of a flu virus the flu virus چې کوم structure دی نو دا په different shape کې وي څوک rounded دی څوک ball like دی څوک spaghetti shape دی څوک filament دی او دا چې کوم دی نو influenza کاس کوي یا influenza virus مته وي flu like system کاس کوي او دا enveloped viruses دی یعنی د نګر چا په چې کوم دی نو extra layer موجود دی او کې کوم دی نو دا وایرسز انکلوز دي نو دا انوالوپډ وایرسز وي او د دې چې کوم جینوم دی نو هغه موږ سره په RNA باندې مشتمل دی او هغه RNA سره چې کوم دی نو څوک موجود دی ای سره ډیفرنٹ ټایپ اف پروتین مالیکول ای سره پروتین مالیکول موجود دی بیا د کې د سټرکچر تو ګوره دا خدا نیوکلیو پروتین شو دا RNA شو او دا چې کوم دی نو موږ سره وایرل انولپ بیا د کې کوم دی د سپایک ته وګوره یو داسې قسمه سپایک دی چې سره هډ دی او یو بغیر هډ دی نو دا چې کوم بغیر هډ دی د نوم دی هم اګلوټینین او دا چې چا سره هډ موجود دی د نوم دی نیورامایلیز نو دوه قسمه د سره سپایک موجود دی او د سپایک په ذریعه سره چې کوم دی دا زمونږ د ریسپایریټری سیستم سیلز دی هغه پورې دا اٹیچمنٹ کوي موږ سره پیراسایټک نیچر اف وایرسز موږ سره پیراسایټ په تور باندې څنګه کار کوي وایرسز ایویژن اف ایمیون ریسپانس وایرس څنګه زمونږ د ایمیون سیستم نه ځان بچ کوي ایمیون سیستم دراصل په دریو حصو باندې مشتمل دی یو ته فرست لاین ډیفنس وي چې پای کې سکن دی ورسره چې کوم دی نو دا تمام کیویټیز یعنی ډایجسټیو سیستم طرف ته دننه چې څومره لایننګ دی دننه تحت ته میوکس لاین وي دا شان دی نوز کې ریسپایریټری سیستم کې ریپروډکټیو سیستم کې اسکریټری سیستم کې دننه ته کم تحت نو دته کې انر لایننګ یا میوکس نو دا انر لایننګ یا میوکس او سکن دا چې کوم دی نو فرست لاین ډیفنس په تور باندې کار کوي دا نان سپیسیفیک دی نه زموږ سکن چې کوم دی څوک یې ساري دی نه بکټیریا دننه پریدي نه وایرس دننه پریدي نه پنجای دننه پریدي یعنی دی د تمامو څومره قسم ته هارمفل ارګانیزم دي د تمامو خلاف جګړه کوي نو دې ته کې نان سپیسیفیک اوس کې یو کس چې دا سکن کټ شو دا غي نه دننه چې کوم وایرس یا بکټیریا دننه لاړ شي ځکه چې دا وایرس بکټیریا په هوا کې زموږ په لاسونو باندې په دې تمام سيزونو کې هر ځای کې موجود دي نو چې کله سکن کټ شي نو دا سکن په ذریعه سره دننه لاړ شي بلډ ته اوس په بلډ کې دا ټیشوز ته لاړ شي نو چې کله دا عام ټیشوز ته لاړ شي د سکن نه دننه طرف ته نو دغه وخت کې دې سره زموږ د ایمیون سیستم داسې سیلز جګړه کوي چې هغه سیلز بکټیریا وژني وایرس وژني پنجای وژني تمام ادر هارمفل ارګانیزم وژني نو هغه تمام سیلز ته ویل کېږي سیکنډ لاین اف ډیفنس نو سیکنډ لاین اف ډیفنس هم نان سپیسیفیک دی یعنی د یو خاص هارمفل ایجنټ خلاف جګړه نه کوي بلکې دا تمام سره جنګيږي چې کله هغه سیکنډ لاین اف ډیفنس نم یو وایرس یا یو بکټیریا یا پنجای یا بل پروټوزون وغیرہ بچ شي نو بیا هغه سره زموږ د ایمیون سیستم دریم چې کوم پارت دی هغه ته تھرډ لاین اف ډیفنس نو هغه سره جګړه کوي نو تھرډ لاین اف ډیفنس دا داسې د ایمیون سیستم سیلز دي چې هغه سپیسیفیک یعنی یو قسمه دا سیل دی چې هغه صرف د وایرس خلاف جګړه کول شي یو قسمه دا سیل دی چې هغه صرف د بکټیریا خلاف جګړه کول شي نو بکټیریا سره فایټ کولی شي خو وایرس سره فایټ نشي کولی نو هغه ته کې تھرډ لاین اف ډیفنس
نو چې هر هارمفul ایجنټ زموږ جسم ته دننه ځي نو زموږ د ایمیون سیستم درې واړه چې کوم دغه دی پارټ دی که هغه فرسټ لاین اف ډیفنس دی که هغه سیکنډ لاین اف ډیفنس دی او که هغه تھرډ لاین اف ډیفنس دی نو هغه د هغې خلاف فایټ کوي. اوس دا چې کوم سیکنډ لاین اف ډیفنس دی یا تھرډ لاین اف ډیفنس دی نو دا مشتمل دی په سیلز باندې او په پروټین باندې. یعنی فرض کو دا موږ سره وایټ بلډ سیل دی او دې سره یو وایرس ټچ شو یا بیکټیریا ورسره ټچ شوه نو دا وایټ بلډ سیلز دې چې کوم دی نو یو سټرکچر جوړ کړي سوډوپوډیا فارم کې او دا وایرس هغه سوډوپوډیا کې دننه چې کوم دی نو انګلف یې کړي او د انګلف کېدو نه بعد یې فوډ ویکیول ته کنورټ کړي او د فوډ ویکیول په ذریعه سره مکمل هغه بیکټیریا یا وایرس کې ډایجسټ کړي. نو دا ګوره دا اول نه موږ سره دې سره ټچ کېدل بیا د دې وایرس یا د بیکټیریا د وایټ بلډ سیل سره بیا وایټ بلډ سیلز کې چې کوم دی دې کې سوډوپوډیا جوړېدل سوډوپوډیا ته دننه چې کوم دی نو هغه وایرس یا بیکټیریا پکې راګېرېدل د هغې نه فوډ ویکیول جوړېدل او فوډ ویکیول کې هغه ډایجسټ کېدل. نو دا موږ سره دې پروسس ته کې از نون ایز پیګوسایټوسس ځکه دا د ممبرین په ذریعه سره دغه بیکټیریا یا وایرس یې دننه چې کوم دی نو بوتلو. اوس دا وایرس یا بیکټیریا به الهغې د ایمیون سیستم چې کوم سیل دی دننه به هغې ته الهغې تلی شي چې په دې وایرس باندې داسې پروټین موجود وي چې د هغې په ذریعه سره دا بایندینګ کولی شي دغه ایمیون سیل سره. اوس که په وایرس باندې هغه پروټین چې هغه بایندینګ کوي د وایرس ایمیون سیل سره او نشته پې نو موږ سره به چې کوم دی نو بیا دغه وایرس د دې پیګوسایټوسس پروسس نه کیږي. نو څه وایرسز په دې طریقې سره ځان بچ کوي چې په هغې کې چې کوم دی نو د هغې داسې پروټین چې هغه موږ سره بایندینګ نشي کولی د مایکروفیجز سره او د هغې په وجه باندې هغه موږ سره هغه وایرسز بچ دي. سیکنډ چې کوم دی نو وایرسز چې یا بیکټیریا یا نور داسې پیتوجنس چې کله جسم ته دننه لاړ شي نو هغې د هوسټ هغه پروټین ځان نه تو کړي. نو چې د هوسټ پروټین ځان نه تو کړي نو زموږ جسم د دې چې کوم برین دی یا نروس سیسټم دی نو د نروس سیسټم سره دننه زموږ د باډي د تمام سیلز او د تمام پروټین کوډ موجود دی او چې کله د هغې کوډ نه علاوه سیوایي بدل قسمه سیلز راشي چې د هغې کوډ یعنی که بیکټیریا زموږ جسم ته دننه راشي نو د بیکټیریا چې کوم ممبرین دی په هغې باندې چې کوم د پروټین کوډ موجود دی هغه زموږ د سیل د پروټین کوډ نه بدل دی. نو زموږ باډي یې د هغه کوډ نه پہچان کوي یا زموږ د پروټین چې کوم اماینو اسید سیکوینس دی نو هغه زموږ برین سره سټور دی. نو که یو بدل قسمه پروټین زموږ باډي ته راشي نو زموږ برین یې پہچان کوي چې دا بدل پروټین دی د هغه سیکوینس د وجې نه. خو که اوس فرض کړو زموږ جسم ته دننه وایرس رالو او هغه وایرس زموږ پروټین یې د ځان نه تو کړو نو بیا زموږ برین ته پته نه لګي چې دا زما خپل پروټین دی او که نه دی کې بهر نه هم پکې څوک شته. نو هغه خپل پروټین پېژني خو په پروټین کې دننه چې کوم دی څوک موجود وي بیکټیریا یا وایرس پکې موجود وي. نو سیکنډ وایرس په دې طریقې سره ځان بچ کولی شي چې هغه د هوسټ چې کوم سیلز دی د هوسټ چې کوم باډي دی د هغې پروټین د ځان نه چې کوم دی نو کور جوړ کړي او په هغې کور کې چې کوم دی نو هغه ځان محفوظ کړي. تھرډ چې کوم دی نو هغه داسې میوټنټس جوړ کړي چې د هغې په ذریعې سره چې کوم ډفرنٹ ویکسینز یا نور مختلف قسم ته کوم سټرکچر د دې خلاف جوړ شوي دي نو د هغې خلاف هغه فایټ کولی شي. د ویکسینیشن هغه پروسس دی چې هغه زموږ جسم د راروان بیمارۍ خلاف الرټ کوي. زموږ جسم نه دی دې کې دا طاقت شته چې دا د یو بیکټیریا خلاف جنګ وکړي د یو وایرس خلاف جنګ وکړي یا د مختلف قسم ته نور هارمفul ایجنټ خلاف جنګ وکړي. خو چې په فرست ټایم باندې یو بیکټیریا یا یو وایرس یا یو بل هارمفul ایجنټ زموږ باډي ته دننه راځي زموږ په باډي کې د هغه خلاف چې کوم مختلف پروټین چې ته انټي باډیز وي هغه نه وي موجوده او د هغه د نه موجودګۍ په وجه باندې زموږ جسم د هغه چې ریډینګ یا د هغه چې کوم هارمفul اسپیکټس یا فیچرز دي هغې کنټرول کېدو کې چې کوم دی نو ورته مشکلات وي. نو د هغې په وجه باندې زموږ په باډي کې په فرست ټایم باندې هغه مختلف قسم د بیمارۍ پیلاولی شي. نو دې دپاره چې کوم دی نو ویکسینیشن پروسس دی. نو که اوس یو باډي ته ویکسینیشن وشي نو زموږ جسم ته چې کوم دی نو یعنې پولیو ویکسین دی نو په دې پولیو ویکسین کې زموږ جسم ته مړی پولیو انټروډیوس کوي
یا ورته داسې پولیو انټروډیوس کوي چې د هغې نه هغه هارمفول حصې لرې کړي دي. نو چې کله زموږ جسم ته دغه پولیو قطرې جسم ته دننه لاړ شي، نو زموږ په جسم کې دغه مړې پولیو مړه کېدل زموږ جسم ته آسان وي، ایمیون سیستم ته آسان وي. یا هغه پولیو چې هغه ژوندی ده چې دا کوم مونږ ډراپلیټس استعمالیږي، خو دغه پولیو چې کوم ژوندی ده د دې نه هغه هارمفول حصې لرې کړي دي، نو زموږ جسم چې کوم ایمیون سیستم دی نو هغه په اسانه باندې دغه مړه پولیو مړه کي، یا دغه چې کوم ژوندی پولیو چې هغې که هارمفول حصې نشته نو هغه ختمه کي. خو د هغې سره زموږ په جسم کې ډفرنټ داسې انټي باډیز پیدا شي یا داسې میموري سیلز پیدا شي چې هغې ته بیا یاد وي که دغه قسمه سټرکچر رالو نو موږ به دغه سټرکچر ختمو. نو که اکچوال بیا پولیو وایرس جسم ته دننه راشي نو زموږ جسم د هغه خلاف دغه پولیو وایرس خلاف الرټ وي، هغه چې کوم دی بیدار وي. یا سیملرلی د دې کرونا وایرس خلاف چې کوم ویکسین و، نو دا ویکسینیشن هم په دې بنیاد باندې و چې زموږ جسم چې کوم دی نو آلریډي هغه ته آیډنټیفیکیشن وشي که داسې قسمه سټرکچر چې هغې نوم کرونا وایرس دی دا زموږ باډي ته دننه راځي، نو د هغې خلاف چې کوم دی آلریډي امیونټي ډیولپ شي. نو داسې پروسس چې په هغې په ذریعې سره زموږ په جسم کې د راتلونکې بیمارۍ خلاف امیونټي ډیولپ کول such type process is known as a vaccination. نو چې کوم ویکسین دی نو د هغه ویکسین خلاف چې کوم دی وایرسز څه پیدا کوي؟ میوټنټ وایرس پیدا کوي، داسې وایرسز چې هغه په ویکسین کې مخبل چې کوم دی نو فنکشن کولی شي. وایرسز اینڈ هوسټ، اوس ګوره د هر پلانټ خپل وایرسز دي. د پلانټ چې کوم وایرسز دي نو هغه ډیزیز نشي کاز کولی په انیمل کې، د انیمل چې کوم وایرس دی نو هغه ډیزیز نشي کاز کولی په بیکټیریا کې. نو د هر هوسټ چې کوم دی نو خپل وایرسز دي. بیا په هوسټ سپیسیفیک نه علاوه یعنی کاو پاکس وایرس دی نو هغه ډیزیز کاز کولی شي په کاو کې، او سمال پاکس وایرس دی هغه ډیزیز کاز کولی شي په هیومن کې. خو د کاو پاکس وایرس په هیومن کې ډیزیز نشي کاز کولی او په سمال پاکس وایرس په کاو کې ډیزیز نشي کاز کولی. نو دا هوسټ سپیسیفیک خبره ده. دویم چې کوم دی نو موږ سره که په هوسټ کې دننه سیل سپیسیفیک خبره ده، یعنی که پرس کو یو وایرس دی او هغه ډیزیز کاز کوي په لنګس کې او هغه د پوټ په ذریعې سره د لنګس په ځای باندې لاړو سټومک ته، نو هغه وایرس ډیزیز نشي کاز کولی. نو دوه خبرې دي، یو هوسټ سپیسیفیک خبره ده، بیا په هوسټ کې دننه چې کوم دی نو سیل سپیسیفیک خبره ده. په سپیسیفیک سیلز کې چې کوم دی نو هغه خپل ډیزیز کاز کولی شي او په هر سیل کې چې کوم دی خپل ډیزیز نشي کاز کولی. ول لایف سایکل اف بیکټیریوپیج، د بیکټیریوپیج چې کوم لایف سایکل دی نو دا کمپلیټ کیږي په بیکټیریا کې دننه، او چې کوم وایرس هغه اٹیک کوي په بیکټیریم باندې نو هغه وایرس ته بیکټیریوپیج وایي. او بیکټیریوپیج چې کوم دی نو د دې سپیسیفیک سټرین دی او هغه قسم دی، او یو قسمه بیکټیریوپیج صرف په یو قسمه بیکټیریا باندې اٹیک کولی شي. او د دې چې کوم لایف سایکل دی نو هغه په دوه حصو باندې مشتمل دی، یو ته لیټک لایف سایکل وایي او بل ته لایسوجینیک لایف سایکل وایي.